محترم مسلمانانو، نن د رمضان المبارک 11 تاریخ دی. د 11 روزې انتهایی مجربه، انتهایی پاورفل وظیفه چې ستاسو ژوند کې به سکون راولي، ستاسو ژوند کې به آرام راولي، ستاسو ژوند به ډیر زیات مزیدار کی. نو همدا وظیفه تاسو به بوزي مالدارۍ ته. الله پاک تاسو مالدار کوي. نو همدا وظیفه کمالات او کرشمه دي داري چې الله پاک به تاسو ته بهترین فرصتونه ژوند درکړي. د دې وظیفې کمالات دار چې الله پاک به تاسو ته باغونه درکړي. محترمو، د دې وظیفې کرشمات او برکات دادي په دنیا کې څومره مشکلات سادي، تمام مشکلات دا وستا ختميږي. ستا دومره حاجتونه دي چې د خود د غر نه سیوا دي او دا وظیفه ته وکړه، نو ستا دغه تمام حاجتونه به دغه ستا تمام حاجتونه الله پاک به یو راوالي او دا ټول به درله پوره کړي. که ستا مشکلات چېرته د غرونو برابر وي، الله پاک به د غرونو برابر دغه مشکلات به درله یو راوالي، ریزه به کړي، ختم کړي. که چېرته په تاسو باندې د غرونو برابر قرض وي، دا قرض ختمېږي نه، نو هم راځئ د رمضان د 2 عشرې وظیفه را سره وکړئ. انشاءالله العزیز، انشاءالله الله پاک نه امید ساتم چې الله پاک به ستاسو ژوند محترمه دا بدل کړي. کوشش وکړئ وظیفه د کمال ده، په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی شارټ وظیفه ده، خو لیکن کار محترمو ډیر زیات ناشنا او ایوان کار کوي. محترمو دومره ناشنا وظیفه ده، الله پاک په قرآن مجید کې په دې وظیفه باندې قسم له قسمونه خوړلي دي. الله پاک قرآن کې د دې وظیفې فضایل بیانوي چې الله پاک به تاسو ته مال او دولت درکړي بې انتها. بیا به دغه مال او دولت په ذریعه باندې الله پاک ستا مشکلات ختم کړي، ستا پریشانۍ به ختمه کړي، طالبه د ښه ځای نه د نکاح بندوبست وکړي. دغه رنګې الله پاک تعالی باغات درکړي، الله پاک ستا قرضونه محترمو دا به ختم کړي. قرآن کې الله پاک دا ویلي. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په حدیثو کې ډیر زیات فضایل محترم دا بیان کړي. په خپل نبی کریم صلی الله علیه و وسلم روزانه دا وظیفه کوله او صحابه کرام وایي چې موږ به نبی کریم علیه السلام کتو د کلمات به ویلې، موږ ته کتل او بیا پیر یا سل پیر نبی کریم صلی الله علیه و وسلم روزانه به کلمات ویلې. راځي مسلمانانو، موږ هم دا کلمات دا شروع کو چې الله پاک موږ له مال او دولت راکړي. دغه رنګ د چا نکاح نشوي نکاح ول په حاضر کې ورکی. دغه رنګ د چا باغات پکاري، زمکه پکاري، کورونه پکاري. نو راځي او وظیفه زده کوي او د الله پاک په ذات باندې کلک امید وساتئ. ان شاء الله هر ناممکن چیز به الله پاک ممکن کوي. محترمه، د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به درود شریف وایي 21 پیری، کم چې د مانځه درود شریف دې دا وایي. دا چې کله 21 پیری درود شریف دې پوره کو، بیا به ته روزانه 314 پیری روزانه دا وظیفه د رمضان د 10 ورځو ده. په 10 ورځو کې چې تکلم دا وظیفه کې ان شاء الله العزیز به قبلېږي. نو نن ته ویلې 313 پیری، سبا 313 پیری، بل سبا او بل دا اشاره د معاشره چې کمانه پدې کې موږ ذکر د استغفار کوو. یو په دې امر وشي چې موږ به د استغفار د ذکر کوو، د دې معاشره دعا را یو دا خبر رسول الله دې مدا چې موږ خاص دا وظیفه کو د نکاح لپاره. الله پاک دې په خزه کې نکاح کوي. خدا موږ وظیفه کو د مال او دولت لپاره، الله پاک دې د مال او دولت تنظیم کوي چې سره لپاره وظیفه کې خرزانه پکار 314 پیری او بیا هغه نه بعد 21 پیری درود شریف او بیا هغه نه بعد دعا. ان شاء الله چې کوم صلی الله پاک نه کې او الله پاک تاسو من قبلې با. الله پاک ماشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.